السلام علیکم J91 نیوز مهم خبرونو سره زیم ارشد خان ملک د عمران خان ازادۍ د پاره احتجاج جاری دی د خیبر پختونخوا پنجاب سند او د بلوچستان نه مختلف خلک په ګڼ شمیر باندې راوتی د اسلام آباد طرف ته مارچ کوي د زریو تر مخه ډیر خلک په دې کې اسلام آباد ته نږدې دي او ډی چوک ته په تکل باندې روان دي په د حکومت د سیړه د مختلف رکاوټونو مخامختیا ده د پولیسو وینا ده چې د دوران کې تقریبا 380 کارکنان د پی ټی آی هغه گرفتار کړی شوی دي ټاپ نیوز کې دویمه خبر تاسو درکو چې په اسلام آباد یعنی وفاقي دارالحکومت کې نن تعلیمي ادارې بند دي تعلیمي ادارې د بندش د نوټیفیکیشن د دې احتجاج او جلسه جلوس وروسته جاری کړی شوی دی ټاپ سټوریز کې دریم خبر تاسو درکو چې د خیبر پختونخوا مشیر اطلاعات بیرسټر سیف ویلي دي چې موږ د خپل پلان مطابق تکل کو او خپل منزل ته ځان رسو زموږ سره وخت ډیر دی او زموږ منصوبه ډیره واضحه ده د خپل مطالباتو منلو وروسته موږ خپل چې کوم احتجاج دی هغه ختمو د څو پورې زموږ احتجاج زموږ مطالبات نه منلي موږ خپل احتجاج نه ختمو بیرسټر سیف حکومت ته واضح پیغام ورکړی دی د نه علاوه ټاپ سټوریز کې سلورم خبر موږ تاسو درکو چې مظاهرینو د سیډا په پولیسو باندې کم پتراو شوی د کانی گزارې کړې دي د پولیسو وینا ده چې پاغې کې تقریبا 14 کسان زخمیان شوي دي بل سیډا پولیسو په دغه کارکونانو باندې آنسو ګیس شیلینګ هم کړی دی او سره د لاټي چارج استعمال هم کړی دی چې پکې بشمیره کارکونان زخمیان دي او بشمیره گرفتار شوي هم دي ټاپ سټوریز کې پنځم خبر تاسو درکو چې د احتجاج نه وروسته د عمران خان بشرا بیبي علیمه خان علي امین ګنداپور سره د پی ټی آی یو شمیر رهنواو خلاف په ملکی په بشمیر زینو کې مقدمه درج کړې شوې دي د سلورو کسانو عمران خان بشرا بیبي علیمه خان او سره علي امین ګنداپور خلاف په راولپنډي کې تانا ټکسلا کې د دهشتګردۍ مقدمه درج کړې شوې ده د نه علاوه ټاپ سټوریز کې شپږم خبر تاسو درکو چې نن په ټوله نړۍ کې د خزو عالمي ورځ مانځل کیږي تاسو د یاد وي چې په پاکستان سره په مختلف ملکونو کې د خزو خلاف تشدد کیږي د تشدد مختلف قسمونه دي چې کوم کې جسمانی ذهني او ماحولیاتي تشدد شامل دي په چاو باندې تیزاب وشتل کیږي د چاو باندې په کورونو کې تشدد کیږي څوک چې کوم دی د جاب په ځای کې د هراسمنت مخامختیا کوي او تاسو د یاد وي چې په پاکستان کې د یو ریپورت تر مخه په هر دریو زنانو کې تورسرو کې یو خزه چې کوم دی د تشدد ښکار ټاپ سټوریز کې بالکل اخیرنۍ خبر تاسو درکو چې کوم افسوسناک خبر دی په کورم کې چې کومه واقعیا مخې ته راغلی و چې په 200 گاډو باندې فایرینګ شوی چې پکې تقریبا 40 کسان چې کوم دی شهیدان شوي او یو کم 40 کسان پاره کې زخمیانو دغه نه وروسته چې کوم دی د مذهب په نوم باندې فسادات شروع شو په کورم کې چې شیعه کمیونټي هغه باقاعده تور باندې د سنیانو باندې حمله وکړه چې پکې بشمیره تقریبا 200 دکانونه وران کړی شو ورته ولګولې شو بشمیره خلک پکې ژوندۍ وسېزل او د دې تعداد تقریبا 76 خودل کې چې 76 کسان په دغه کې شهیدان شوي دي او په درزنو پکې زخمیان دي د دین وروسته چې کوم دی د علاقې مشر او د حکومت چې کوم نمائندګانو هغه د قبایلو او د شیعه سنی ترمنځ معاهده کړي سیز فایر کړي چې دا سیز فایر با تقریبا د یو هفته پورې جاری وي ټاپ سټوریز کې تاسو اجازه غواړو د الله په امان